چې نکاح کړی دي د چا په نکاح کې دي هغې سره هم تاسو نکاح نشئ کولی چې ښځه د چا په نکاح کې که بل په شپېته ځله نکاح وتړي په شپېتو مولیانو باندې بیا نه کېږي الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې ستاسو مالکان ستاسو خلاسونه شي د کفارو ښځې او تاسو په جهاد کې راولئ او خاوندان ژوندي او تاسو مالکان شئ نو بیا هغه د کافر نکاح ختم دی بیا تاته اجازت دی کتاب الله علیکم دا لیک د الله دی په تاسو احل لکم وراء ذلکم دا محرمات دا تاسو باندې الله لیکلي چې دا در باندې حرام دي د دې نه علاوه احل لکم ما وراء ذلکم حلال دي تاسو لپاره ما هغه زنانه وراءکم چې د دین علاوه دي خو څنګه دل جایز دي ان تبتغوا باموالکم په دې شان سره چې لټوي با او طلبوي باندې زنانه او په خپل مالونو باندې د مہر ورکوي محسنینا پر حالت کې چې تاسو ځان په بند نکاح کې راوستون کیای غیر مصافحینا نه زنا کوونکی کته او زنانه پیسې ورکړي زنا لپاره نو حرامي دا زموږ دي اماراتو دا بعضې هغه چې دي عربو نو هغې ته چې ووایي چې لکه تاسو دا زنا ولې کوئ وایي دا ایجار دی دې ته ایجار وایي نو ما جاهله دا قرآن دې نه دی ویلی ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین مال ورکې خو مال د زنا لپاره نه ورکې مهر ولا ورکې قصد د نکاح دی نه دی قصد زنا او ته په زنا باندې پیسې ورکې دا ځان جایز کې نو حلالو ته چې حرامو ته چې حلالوي پرې بیا سړی ګناهګار دی کافر کېږي موږ تاسو د پښتو کې وایو که نه وایي په سټه باندې ګناهګار دی او په پاڼه کافر دی دا ولې وایو سټه چې روباسې پردی د مولۍ یا د ګني نو ګناه یې ګڼي او پاڼه چې ترې راشکېږي ته ګناه نه وي ګناه نه ده نو دې باندې هغې ته ګناه نه ویله پاڼې ته ګناه نه وی نو کافر شو سټې ته ګناه وی نو ګناهګار شو دا مسله ده بیا وایي فما استمتعتم به منهن پس هغه زنانه چې پیدا والی تاسو په هغې باندې زنانونه فآتوهن اجورهن فریضه ورکوي دوی ته مهرونه دوی فریضة دا مقررتیا د جانب د الله نه ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه نشته ګناه په تاسو په سړو په ښځو باندې فیما تراضیتم په هغې چې ښځه خاوند پرې راضي شئ من بعد الفریضة پس د تقرر نه بطور مثال دا د خپلې زنانو لپاره یو 15 لکه روپۍ مهر مقرر کړی دی کله چې ستاسو کور شو یو بل سره خوشحالي ده او ته ورته چې ښځې تاسو خو زما مور او پلار دې ته ماله داسې نه راکوئ نو ما خو دا پیسې قرض رااخیستي دي نو که دې پیسو کې ما سره لږه لاس کې نو څه ګواله په خوشطبۍ ورته وایي زه 2 لکه پکې واپس واله بلکل ورکولی نشي یاره سړی مالدار دی د ښځې نه ډېر خوشحاله شو ښځې ته وایي تا له خو ما 15 لکه روپۍ مهر درکړی زه 15 ورڅخه نور شو دواړه جایز دي ځکه وایي ولا جناح علیکم څه ګناه په تاسو فیما تراضیتم به په هغې چې تاسو راضي شئ د کمي نه زیاتي نه من بعد الفریضة پس تقرر د نکاح نه ان الله کان علیما حکیما دی الله پوه حکمت والا ومن لم یستطع منکم طولا څوک چې طاقت نه لري تاسو نه د نکاح طاقت نه لري معنا دا ده چې مهر ورسره کم دی د حرې ښځې مهر هم ډېري جامې هم قیمتي غواړي خوراک هم قیمتي غواړي پوشاک هم قیمتي غواړي ان ينکح المحصنات المؤمنات چې نکاح وکړي د پاک دامنو حرو مؤمنانو ښځو سره نو ومما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات بس نکاح دې وکړي د هغې نه چې مالکان دي خلاسونه ستاسو د مسلمانانو ووینځله من فتیاتکم دغه جینکو وینځو مؤمنانو نه مؤمنه ده وینځله او ستا د یو مسلمان ده هغه ته ویله که را وینځلې ما په نکاح باندې ده دله په نکاح کېدل خو به د وینځې په نکاح کې دا مصیبت دی چې تا له سړي وینځه خپله په نکاح درکړه خو ستا لور او زامن په مریان او به د هغه مالک د هغه وینځې د مالک دي ستا دي نو ته هسې تش پردي پټي وکړې نو دا غلط کار دی
د دې وجنه و د حرې ښځې سره نکاح کول د کور آبادي ده پیغمبر خدا وایي او د وینځې سره واده کول دا د کور ورانوي بله ورځ به ستا په مخ کې ستا زامونه لوڼه غلامان او بریان به د خلکو ته به ورته ګورې لږ څه لږ ګزاره وکړه که والله اعلم بایمانکم الله واقف دی ستاسو په ایمانونو باندې ته د وینځې سره نکاح کړو الله واقف دی ستاسو په ایمانونو ایمان پټ شی دی تا ته پته نه لګي چې دې سړي او دې زنانه کې څومره ایمان دی دا الله ته پته ده بعضکم من بعض بعض ستاسو له بعض نه دي تاسو په خپل کور کې زامن او پلار او لوڼ او زامن نه دي یو آدم او حوا نه پیدا دي څنګه مرئ او وینځه او دا حر او حر سړی دا ټول د آدم نه پیدا ټول د حوا نه پیدا فهم نو ځکه وایي اوس چې د وینځې سره نکاح کوي نو ځان یې ورسره نشي کولی د هغې مولانا به اجازت غواړي فانکحوهن باذن اهلهن په نکاح ولې دي وینځو لره په اجازت د هغه مالکانو د هغې باندې که مالکې ښځه ده او که مالکې سړی دی ته به هغې نه اجازت اخلي چې زه د وینځې سره نکاح وکړو جهیز وکړه واتم اجورهن بالمعروف ورکړئ دې وینځو ته هغه مهرونه دوي مطابق د دستور سره محسنات په داسې حالت کې چې دا وینځې تاسو سره نکاح کوونکي وي غیر مصافحات دا زنا کوونکي نه وي ولا متخذات اخدان او نه دوی نیونکي پټې یار باشانو لره اخدان د خدن جمع ده خدن په عربۍ کې د زنانه هغې اشنا ته وایي چې پټه ورسه زنا ده دا یې د خدن وایي فاذا احسننا کله چې دا زنانه دا وینځي رالی په بند نکاح کې د لفظ سره ترجمه ته وګورئ فإن احسننا کدا زنانا پاک دامن شوي یعنی رالی په بند نکاح کې دا وینځي د چا په نکاح کې شوي فإن اتینا بفاحشة کراتلو که دی وینځو چې چا په نکاح کې دی په فاحشه باندې زنا یې وکړه نو په لهو په علیهن په دې زنانو وینځو باندې زناکارو باندې نصف ما علی المحصنات نیم دا کې سزا نه ده چې په پاک دامنو خلقو خلق باندې د عذاب نه لکه حره ښځه ده او غیر شرعي شده ده 100 دورې به وله ورکوو ټیک شوه او که شادي شده ده نو په رجم کوو بیا په کاڼو به تیسه وباسو اوس رجم خو نیمېږي نه چې نیمه وینځه به مړه کوو نیمه به پرېږدو نو په دې 50 دورې دغه وینځه که شادي شده هم ده نو په دې 50 دورې دي په شریعت کې 50 دورې به ورکوو ذالک لمن خشی الله تعالی دا اجازت د نکاح د وینځې سره هغه چاته دی چې یریږي د مشقت نه په پرېوتلو کې په زناو کې د پرېوتلو نه عنت معنا په مشقت کې مراد دی نه که دی د دې نه یریږي چې سبا به زما د لاسه زنا وشي او اسلامي حکومت مې به پرېږدي نه برابرۍ مې نو د مجبورۍ په صورت کې که د وینځې سره نکاح کوي نو اجازت دی وإن تصبروا که صبر کې د نکاح که صبر کې د نکاح د وینځې نه او نیکې ورسره خیر لکم دا د لږ غوره ده همې دې ځای نه ته ویل مفسرین لیکلي دي چې زوی لور به دې مریان نه شي دا د لږ غوره ده که نه کې ورسره ګزاره کوي والله غفور رحیم الله بخونکی مهربان دی یرید الله لیبین لکم بیان یې اراده کړې الله چې بیان کړي تاسو مؤمنانو ویهدیکم سنن الذین او بیان کړي تاسو ته طریقې او لارې د کسانو من قبلکم تاسو نه مخکې تېر کړي ويتوب علیکم قبول توبې په تاسو باندې والله علیم حکیم الله پوهه حکمت والا دی والله يريد ان يتوب عليكم اراده کوي الله چې قبول توبې په تاسو باندې ويريد الذين يتبعون الشهوات او اراده کوي کسان چې تاسو ورپسې شي وي په شهواتو پر کول پسې نو هغه سي اراده کوي تاسو نه ان تميلوا مجرا عظيما چې تاسو مایل شئ د اسلام نه په مایل کې د لوی سره زناکار اغلاګانو جوارو بدون تلاش يريد الله ان يخفف عنكم اراده الله کوي چې تخفيف او صبر وري پتا سو ولي وخلق الانسان ضعيفا ذکا پیدا شوی انسان کمزور ہے الله ورسره دا کوي رحمت کوي تخفيف راوړي یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ایمان والو مخرج المالنا فقل من کی باطل باندې باطل هر هغه طریقه دا چې شریعت اسلامی اجازت نه ورکړي کاغه غلا ده کاغه غصب دی
او کاغا لاټھی دا او کاغا باندونه دي او کاغا سودی معاملات دي ټول بس دا دی لاندې الا ان تكون تجارتا مگر کو دا معاملات تجارت ستوي فعل التاجر یعنی خرڅول دستل ان تراز منکم او بنادي پر ځامن د استاسو باندې ولا تقتلوا انفسكم موجد یو بلرا د یو مذهب خاوندان خوشحال د یو نفس بلکې قاتل چې بل وجني د خپل ځان وجني چې اسلامي حکمرانی وي رشوتونه نه چلیږي سفارشونه غلط نه چلیږي دباونه نه چلیږي نو ته چې سړی وجني تا ورته آشنا ورته نو گویا کہ قاتل لگی ځان وجني ان الله كان بكم رحيما جل الله پتا سبحانه مهربان ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما چاچو کو کار لرا په ظلم بزیاتی سرا و ظلمن او په ظلم سرا بس پرسنی ناراض چې دن بکو دل اورتا چاچ برنا کوي مسلمان مرګ وکانه ذلك على الله يسير ذا بالله آسان اجتنبوا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه کچره ځان ساتي لوی لوی ګناهونه چې تاسو ته باندې کېږي شي کله لوی لوی ګناهونه ځان ساتي نو کفر عنکم سیئاتکم لربکم مغستاسنا او برجوتا سنا استاسو وړ ګناهونه وندخلکم مدخلا کریما او دند بکو تاسو منګه هغه مزدار ته جنت ده ولا تتما سګره بارد ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض تاسو ارمان مکوي ارزو مکوي خواهش مکوي ما د هغه سيزو فضل الله به چې ورواله ورکړې پاګې باندې الله بعضكم على بعض بعض تاسو لا په بعض باندې سړیو باز سړو لا ډېر لوی مال او دولت ورکړې دي ډېر لوی جاه جلال ورکړې دي ډېر لوی علم او تقوا پرهیزګاری ورکړې ده نو تاسو په دې باندې رشک مکوئ او حسد مکوئ تاسو لرجال نصیب سړو لپاره برخې دي مما کسبوا دا چې سړی کسب کوي وللنساء نصیب اور زنانو لپاره برخې دي مما کسبنا چې زنانه ځان لګي واسأل الله من فضله دا تقسیم الله کړی دی چې په یو کې خوبې ډېری یو بل کې کمی دي دا خدا خو الله تعالی کړی دی نو واسأل الله من فضله واړی د الله نه د مهربانۍ د الله ان الله کان بكل شيء عليما دی الله په هر څه باندې پوهه ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذي عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا دا د جاهلیت په زمانه کې دا مسله وا چې سړی به یو کلی تراغه حالته به ډله پارټي نه وا ترګوران به نو قوم او قبيله به نه وا زورور سړی به کوته په کلی کې زورور هغه د دستارور مانه چې بری کلی کې کوم جرمونه کیږي دا ګناونه کیږي دا جرمونه بدړاږي او که زمون شوما زما کمال او دولت راستا ستاوره دا حلم وراثت یو نبی صلی الله علیه وسلم چې مکینه کوم مهاجر راتلو مدینه کې به یو انصاری او یو مهاجر وروري قائم کړو سره یو لیکو نو دغه وروري کوجه باندې یو بلنا وراثت بیا وره دایا چې نازل شو ټولې خبرې پاتې شو قران ویلي چې هغه تا چې جاهلیت په زمانه کې کم حلم کاو او ورور دي ځان نیولیو نو دغه وراثت دیو بل نشي وړي دغه وراثت نشي وړي البته نور ورولي ور سره کولې شي نیکي ور سره کولې شي ورکړو ور کولې شي خو وراثت دیو بل نشي وړي دارنګي کوم کسانو چې د هجرت نبی عليه السلام چې کوم قوت قائم کړو مدینه کې داګي دی وجه یو بل وراثت مهاجرین انصاری نو انصاری د مهاجرین وړو هغه ختم شو نور ورولیو بل سکوي یو بل سره احسانات کوي خو وراثت پاتې شو وراثت چا دی ولکل جعلنا موالیا داریو لپاره ګرځولې منګه ورسول را عصبا مما ترک الوالدان داګ مال لپاره چې پرید مور پلار او خپلوان
والذي عقدت به ايمانكم کسان چې متشمل دي خدا سره تاسو چې یو بل له لاس ورکړي ته حلم کوي نو اشترو ورشوا فاتوهم نصيبهم ورکړي دي تخپل برخه ان الله كان على كل شيء شهيدا یقینا دی الله پر سبحانه گواه دغه وراثت ختم شو او نور حصے ورکول شي نیکی ورسکول شي الرجال قوامون على النساء سړي قوامون طيبا مالکان وي قوامون محافظين وي على النساء بزنانو باندې لکه څنګه چې بادشاہي وکړو قوام دې پر رعیت باندې نو نګرنګي دا سړی به قوامي په زنانه باندې او دا زنانه به رعیت لکه څنګه چې بادشاہ رعیت خدا قوامیت د درجه او د مرتبه او د شرافت عند الله نه دی چې دې سړی که خدای د الله نړۍ عبادت کوي د سړی د مبارک نشي کېدې دا قوامیت د دې دی چې سړی الله د بنیې په لحاظ مضبوط پیدا کړي نو دې نه خزي دفاع کولې شي کار خبره ده چې خزي دی کوي دې سړی دفاع به کولې شي چې څوک یو سړی چا مړ کړ نو ډیر کمی لونه منګلې دي چې هغه دار بدلې وستي لیکن ځامن د پلار بدلې نو دی وجنا در بنی په لحاظ سره مضبوط دي عقل ول الله مضبوط ورکړو وجود ول الله مضبوط ورکړو لکه شجاعت او بہادری دا خدای الله د بنی په لحاظ سره کمزور پیدا کړی عقل هم د دې د سړي په نسبت باندې نیم پرې باندې دي د دې وجنه دا د تفاضل خبره نه ده دا قوامیت دا سره کړه بادشاہ قوامیت چې په قوم باندې وي چې د خځې لپاره د ګاډ په شکل باندې ګرځولې دي دا ټوپک مار دی دی وایي خځې څوکۍ خځه به ولې کپکیږي چې الله ولا ټوپک مار پیدا دا بما فضل الله بعضنا على بعض دا سوداګي چې ورواله والله کړي الله بعض سړول په بعض خود باندې پس باندې ورواله ور کړي د بدن په لحاظ سره د عقل په لحاظ سره د اختیار په لحاظ سره وبما انفقوا من اموالهم او په سوداګي چې سړي خرچه کوي د خپل مال نه دا مسله ده چې د خزي ډوړی او د بچو ډوړی جامې اخراجات د سړي باندې لازم دي ورس دا خلاصه دې ولې دي موږ په سکول کې ډیوټیانې کوو الله وګړي کې کړه باچای په تخ باندې الله کې نه ولي په پرتا کې نه ولي دا سړي به دلته راوړي کنه دا به ټول وخت مار دی ولې نه نوکری دی ولې نه زماداری د اساس کړي دي چې ارسه باندې کوي خو خیر کا کوي نو کوي خو بیا باز نه شي چې هغه کله سکول شروع کړي بیا خاوند ته پولیس ورکړي دا خو بیا سیم دی کنه د خپل نوکرانو ضرورت زموږ مختارو بڑے باندې خبرې کوه فالصالحات قانتات حافظات للغیب الله زنانو صفات بیانې فالصالحات پس نیکان زنانه چې دي قانتات نغا عبادت کوونکی تابعدار زنانا حافظات للغیب هغه زنانا چې عبادت کوونکی دي په ناموجوده غیر خاون کې د خاوند د تمام حقونو حفاظت کوي کله په بدن کې کوم حقونه دي او کله په سره نور متعلقه حقونه دي په ټولو کې داګه د بچو داګه د مال او دولت د ټولو حفاظت کوي او دا ولي کوي بما حفظ الله وسوم داګه چې الله دې حفاظت کړي دي دا خاوند دې لپاره حافظ مقرر کړي والذي تخافون نشوزهن هغه زنانا چې رېږي تاسو داګه د ترکوونه نشوز ځان غټ غنل په خاون باندې زونه پلاني قوم ستالو ساتو ته پلاني قوم ستالو ساتو اسلام کې قومونه نشته ټول مسلمانان یو قوم او کافر بل قوم دی بس نو که یریږي تاسو د خزي د ځان غټ غنل په تاسو باندې خدایي د تعذيب طریقہ الله خو څنګه خو فعزوهن وعظ ورته وکړه دا الله رب العزت او د پیغمبر ارشادات او د تعلیماتونه ورته درس ورکړي
چې مکه د خاون په ښځه ډېر بې حق الله مقرر کړی پیغمبر بیان کړی چې که سجده سوا د الله نه بل چاته جایز وی پیغمبر اسلام وایي ما به ښځې ته ویلي وو چې سجده ورته ولګوه سجده سوا د الله نه بل چاته جایز دی دا وعظ ورته وکړه که سمه شوه ډېره ښه ده که نه وه نو بیا دویم علاج دا دی وهجروهن فی المضاجع جدای کوي ځان نه په اړخګاونو کې نو معنا دا ده چې د کمرې نه به بار نه پرېږدي په کمره کې به در سره دن نه او ځای به ورته هم نه پرېږدي د ملاستې ځای به دې بیوي مفسرینو لیکلي دي نو هجران یې څه دی خبرې کوي هجران یې څه دی شا به کې بس د ښځې لپاره دا نیوټه پاتې چې تا ورته شا دا نه برداشت کوي نو په دې به څه وشي که په دې باندې هم سمه نه شوه نو آخري علاج قرآن ښودلی دی وضربوهن بیا یې ووهئ پیغمبر خدا ورسره دا ټکی ویلی دی غیر مبرحین وی وهئ خو داسې بیا نه وی چې ستا د ګزار زخمونه په هغې راشي مخ به وله نه وی لاس به پرې نه ماتې د دومرې بسته بسته کې به ته یو ډم تور وباسي وضربوهن غیر مبرحین په حدیث کې راغلی یو ځل نبي علیه الصلاة وسلام دا خبره وکړه بس هغه صحابه چې تللي وي ټولو ښځې والي وي د ښځو یو ډېره لویه رئیسه د پیغمبر خدا کور ته راغله د الله پیغمبر تا نن څه ویلي موږ خاوندانو وړي کړو نبي اکرم قربان شوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اپاس منبر ته وخوت او ویې فرمایل چې دا تاسو کې ښه سړی هغه دی چې د خپلې ښځې لپاره دی تاسو کې ښه سړی هغه دی چې د خپلې ښځې لپاره دی او بیا یې وویل چې دا خو ستاسو غوندې انسانانې دي ستاسو لاس لاندې الله درکړي دي په دې باندې به رحم کوئ او دې سره به ګزاره به کوئ نو دا وهل هم د تعدیب وهل دي دا ځکه نه کله زموږ په دې کې دا قاریان دي دا قاریان ډېر اصل کې دا ناپوهه خلک دي که نه تش د قرآن الفاظ یې نو دا اواز ډېر زیات کوي زما یو شاګرد مو قاري و او یو هلک یې والی و هغه هلک داسې د ګجران د کور هلک او ما خبر هم نه وم بس چې مونږ داسې غرمه کې داسې چای دی استادان له ورکوو نو په کمره کې ناست یو هغه هلک زموږ شاګرد راغی لویه ډلې د پلار یې دی ورونه یې دی راوست نو هغه چې راغله نو بس هغه هلک یې ودرو لمن یې خېټه نه لوچته کړه ما ته مولوي صاحب مونږ د هلک دې لپاره رالېږي دا ستاسو د کاري زموږ د هلک سره دا څه چل کړی څه چل کړی زما یو شاګرد او مدرس ډېر هوښیار هلک و سلطان نومېده هغه پاسېد هغه ویل لکه ویل کاکا راځه کښېنه ویل د دې کاري صاحب لپاره مونږ دا ټول علما ته بخښنه غواړو یو سړي کوم کله کوم چې لاړو نو ما دې ته وویل چې الله دې کار کا الله دې کار کا دا اول څوک داسې کوي ویل چې ما خو دونه دی ویل 250 کېږي دیو جن ما پابندی لګولې چې سوال باندې کوي دا څه کوي موږ یو تعریف ځان سره بخاری ته ورسو او موږ ول ډب چې په ژوند کې نه یو حالانکه زموږ ډېر قدر کوي یریږي راځي دې وجنا وذری کوهن اجازه ته خدا سره ده چې تبو بلا سمې به ماته اوس وی قران فین تعانکم کلا خذستا خبر او منی خبره مر جائز خبره به منی ده خاور دوستاس خبره هم جائز منی د بادشاہ هم جائز منی د افسر هم جائز خبره منی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق فین تعانکم کلا خذستا خبر او منی او تور ډالو ورځي نو فلا تبغوا علیهن سبیلا مل ټول په باندې لار د مؤاخذه نا ته اوس ماته زاریګانې کې زدي اوس پردم چرتا ته زما زور وسوینه ان الله کان علیا کبیرا الله سړی ته وایي خپل رب د خبرې ستا رب علی دی لار جا د پاسه دی او کبیر ستا خدای ډیر لوی دی
کتنن په خزه زورور دي ستاره پاسه یو زورور ذات شته اول دا سټ رامات کې راته وړي کې وین خفتم شقاق بینهما کریږي تاسو اے د خزي او د خاون ورسو که تاسو یریږي شقاق بینهما د مخالفت په منځ د خزي او د خاون کې نه لګي راغلی دا نو په بحثو حکم من اهله ولېږي یو فیصله کوونکی د کورنۍ د سړینا د خاوند د کورنۍ وحکم من اهلها او یو بل حکم ولېږي د کورنۍ د خزینا دا ولېږي دی بوله وروږي ان یریدا اصلاحا کدی خزی او خاوند اراده دروغه وا یوفق الله بینهما توفیق بواچی الله روغ بواچی الله په منځ خزی او خاوند کې ان یریدا کې ضمیر حکمین کراچی کاله ان یریدا ک اراده دی حکمانو د اصلاح کړي وا دا چې دوی کوم سړی دیګری دا نیک نیت والا سړی نو الله ورخذ او خاون مینس کې اتفاق راوي دوی ترجمه نشي ان یریدا اصلاحا ک خذ او خاون اراده دروغي پرشتیا باندې خپل کور کې نو وفق الله بینهما توفیق وجه الله جوړ کوونکو په مینس کې د صلح کوونکو په مینس کې ان الله كان عليما خبيرا دي الله کو خبردار واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا عبادت کوو د الله مشرک کوو د الله سره شی او بالوالدین احسانا نیکی کوو د مراد سره نیکی او ذل قربا او فرمان سرا ول یتاما بقدار یتیمان سرا والمساکین او غریبانو فقیرانو سرا وجار قربا او گاونډي خپل سرا گاونډي دي او رور دي گاونډي دي او قریب دي ولجار جنوبي دا گاونډي لري گاونډي دي خو په نسب دي نه قوم دي نه وصاحب بالجنب دارنګي هغه مرګره دا اړه چې ستا اړه کې تاسو ته کلاس ملو وای موږ ورته هم درس وایو ستا هم درس تاسو سره بخاری کې شفا ده ناست د سره و انسان وصاحب بالجنب ستا گاونډي دی خواته تاسو سره په یو مجلس کې ناست ستا سره د دکان دیوال لګېدلی تاسو سره د پټي پوره لګېدلی او صاحب بالجنب نه خبرې ویو دا اړه مرګره دته حیات لري رفیق حیات وابن السبیل او دارنګي هغه زامن دلاري مسافران روان دي حج نزی پیسې ته ورکشي هغه سبا انسان دي غازیان روان دي خرچه ورسره شو ورکاو ورا وما ملکت ایمانکم او دارنګي احسان کوي دا وینځو غلامان وسا چې مالکان اخلاص ونستاسو ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا یقینا الله توس غړي هغه څوک چې متکبر مختال په معنا د متکبر دی تکبر ستوي غمت الناس وبتر الحق د خدای مخلوق ځان په نظر کې سپک راوستل او دې د استحق نه منل دا تکبر غړ دوا کړای من کان مختارن فخورا فخور چاته وای چې فخور صفاتونه نه مړیږي او د ځان داسې صفاتونه کوي او چون من دیګری نه بودم زما په شان بابا لا منسوب الذين يبخلون دا مختار فخور څوک دی الذين يبخلون دا کسان دي چې بخل کوي دا الله لار کې سنور کوي فقیر له سنور کوي ويامرون الناس بالبخل او حکم کوي خلق ته په بخل باندې يهودي بخبلا باندې وا يهوديانو خرچه بالکل په مسلمانانو غریبانو نه کولا او دې مسلمانانو مالدار ته ویل دې سره خرچه کوي دا رقم زنه راګري خوشي ته شخلک دي ويكتمون ما آتاهم الله من فضله او پټي هغه چې ورکړي الله دې له خپل مهرباني نه خپل مالداري پټي او چاله څنګه ورکړي واتنا للكافرين عذاب مهینا تیار کړي موږ کافر لپاره عذاب مهینا سپکا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس کسان چې خرج کوي خپل مالونه لپاره د ریا لپاره ځان خود نه خلکو د ځان خي چې زه هم د ځوانیم ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ایمان په الله نه راوړي چې الله نه پیرا ورکوي او پټي ورکي ولا باليوم الاخر او ایمان پر ورځ اخرت راوړي چې بدلې پنيتي کې نه ورکوي زکاتونه بډاګه ورکوي خلک ورونه مانی کې مالدار دی نو ورکوي قانون ورته خلک ورته
او پټ صدقات نفلیه دا چې څونه پټ ورکول شي ومن یکن الشیطان له قرینا څوک چې شیطان دغه ملګری شي نو پس ناکاره ملګری شیطان دی وماذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الاخر وماذا علیهم سبوج او سبدی براغلې وې په خلکو باندې په دې يهودو نصارا باندې لو آمنوا بالله والیوم الاخر ایمان وروړي په الله او پر رسول ایمان وان کو مما رزقناهم او خرچ کولې دا ایمان نه بعض دا ایمان چې موږ ته ورکړي دي وکانه الله بهم علیم دې الله په دیوانه کویا ان الله لا يظلم مثقال ذره یقین الله زیاته نه کوي په اندازه یو ذره باندې الله دا ذره په انداز په چا باندې زیاته ان تکو حسرتن کړه عمل د دني کی وی یضاعفها دا چکای ولرا ولوتی ملتن اجر عظیما او ورته خپل طرفنا یو لوی مزدوری فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی فرماتے ورځ نبی علیہ السلام چې عبد الله قرآن راته وایي فرمان الله پیغمبر پتا نازل دې درته ویم فرماتے چې عبد الله والا ډیر خون راکې چې بل څوک وایي او زه اورم سورې نساء ورته شروع کو او دې زه پورې ورته ویم چې دې آیات لرالم فكيف إذا جئنا سرنګي وی حالت د خلکو اذا جئنا من كل امه بشهيد چراتل کل منگا د هر امتنا په یو غوا باندې وجئنا بك اوراتل کو بتائے محمد علیہ السلام الا هؤلاء استغفر امت باندې غوا صحالت وما دیوین چې حسبك الان عبد الله بس کا جماو کا تو پیدا عیناه تضربانی ناس پر پیغمبر خدا دستورګونه مبارکونه اوه کی داري وو چې الله ته چې وې چې د هر امت باندې وزګوار اورم دغه پیغمبر او تا پر خپل امت باندې ګوار اورم رب زما سبه یوم یود الذین کفروا پدک کورل باندې دوست بغنی کافران خوخه بغنی کافران وعصوا الرسول او هغه خلکو چې کوپر کړي او نافرمانی پیغمبر کړي دا سبا وه کړي لو تصوا بهم الارض کاش کې برابر شوي په دی باندې مکا خاور شوي او ویری شو دا برابر شو وقال الكافر يا ليتني كنت ترابا دا ورځ باندې کافر وای کاش کې زخاورې چا ویلي خاص کافر ته مراد ابلیس کاش کې زخاورې د ادم په شان د خاورو پیدا وي ما پور باندې تکبر کول دې تر ورسېږي ولا يقتلون الله حديثا او دوشي پټولې بدین الله نه خبر لرا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ایمان والو منځ دې کوي ایمان زتا او حال دې چې تاسو په نشه کې دا نشه دومره ده چې د زنانو د نارینه فرق نشي کولای د زمکو او د اسمان نشي کولای چې زینو ټینګې دې نشي کولای د سړي یو کړی دي دا نشه حتا تعلم ما تقولون حتا چې تاسو په شی باندې چې سوایي ولا جنوب نو منځ دې کې ایمان په حالت د جنابت کې بار خوب دي لیدلې او خپل بیبي ته نږدې شوی الا عابر سبیل مگر کته دن کی دلار مسافران یی او بنو مئی حتا تغتسلوا حتا چې غسل کوي نو هغه په جنابت کې مازه ته نږدې کیږي و ان کنتم مرضى کوي بیماران او علی سفر یا روان یې په سفر او جاء احد منکم من الغائط یا راشی او تن پتا سو کې ډډکو د سماتینا او لامستم النساءات او سمسکې کوم بیان درا شافعی سے وہ جس خلاف پر خپل بیان وسی او تسبیح احنا کوئی امام ابو حنیفه لامستم النساء معنا چې خپل کې څه وایي ولم تجدوا ماء فاسلموا ميتا سوفوا لرا فتيمموا صعيدا طيبا بس کس کئی مخصص مکے پاک فامسحوا بوجوهكم بس مسکین تاسو مسکین پخل مخنو ویدیکم پخل لا سربانی ان اللہ کان عفوا غفورا یقینا دے اللہ پکم کے او میرا پخل کے ادغوی دا علی رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف ډوډۍ وکړه
مرګره روړی وکړه نو موږ ټول وګورو نو شراب لا حرام شوی نو روړی مو خورم بیا را باندې شراب وڅښه شراب حلال څنګه روړی حلال وایي ویاګي موږ داسې نشه کړو مرګرو ویل چې را پاسې مسکو زیمه فکرما زیمه فکرو ما ویل چې قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون لام بیتی لري بلدا آیات نازل شو چې ایمان والو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى مؤمنانو نو مانځه ته نږدې نشئ په حالت د نشه کې حتی تعلموا ما تقولون حتی چې تاسو پوه شئ چې څه وایئ او جنابت کې به هم نه نږدې کېږي نبی صلی الله علیه وسلم په سفر باندې تللی دی دې خبرې دي حدیث کې موږ وایو دا عاشی مولوی نهار شوی صحابه پیغمبر خور دی مور نهار شوی دی پر دې هار دی مرو دا اسماء خپل خور اسماء اول لګوم ګورم بدی کې نبی رسول الله راغلی دا عاشی مولوی په روم باندې سره خېو درې او د موږ وخت تیریږي او خلکو راځه وګورم استاد یې وکړي چې اوس مرو هار دی ورشو د نبی رسول الله په انتظار کې ناسو درې وسو کوم نشته د موږ وخت نبی علیہ السلام چې کوم را پاسې و بس دا ونشا دا یاد رانه بای صحابه عائشہ مولوی توای دا ابوبکر کورنۍ په تاسو مصیبت ناراضي مګر الله په امت مسلمه ته غټ خیر ورته د تیمم مسله راځي د تیمم قصد زمکی دا یمم یممو تیممن په معنا د قصد کول دي دلته قصد زمکی پاکي پنیت د منځبان پنیت د طهارت بداري او یو ځل بلا تاسو وې او په خاور ډېر وې چې هغه سړی او په مخ مې راکې کوم ځای ته چې وبرسه الته ټول لاس ورسې او به دوباره لاس راواچې او دا چل وکي او ما ته وګورئ دا سي کوم ځای ته چې په لاس ورسې څنګه لا باندې دا سي بس بدی کې استیګان کا جت پښتا زموږ وزیر اعظم سے کوو یاغه دلته یو کس په مردان کې وړو ولا راغلو هغه مفتی محمود سے عمر سره هغه ورته چې مفتی صاحب جنازې په سر کوم ماونس نشته هغه تیمون کوي هغه چې استجابه څنګه کوي هغه ورته چې استجابه تیمون کوي موږ مخې نه بد قسمت یو زموږ وزیر اعظم ته دام پته نشته چې په تیمون کې استجابه شته کنه نو خبره نه ده دا زموږ تیر وطن د زړې زمانې نه راغلی نه انتهایی خوشحالي وکړه دا دې کی خبرې ده ته مامو پاتې شو الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب نګوري ته آی کسان دا چې ورکړل ته یو لوی برخه کتاب یشترون الضلال اخر گمراهی درا ويريدون ان تضلوا سبيل او اراده کوي دې خبرې چې تاسو خطا کې درست لارنا درست لار نمبر فاواړي والله اعلم باعدائكم الله واقف دې تاسو په دشمنانو باندې وکفا بالله ولي او کافي الله تاسو لپاره کار سازات روا وکفا بالله نصير او کافي الله تاسو لپاره مددگار من الذين هادوا بعضی دراغي يهودياننا يحرفون الكلمه بدلي كلمه لران موازي لكل متقون وزيننا ويقولون واي سمعنا وعصينا من واورد او من لا شوائي کارا باندې بیا سمخورګ سمعنا پټه نه ګورو یاره کال ته دې پلاران ویلو کوئی تور کې چې غره پیرو چت کو چې سمعنا چې کترال عصونا او نبی رسول الله ویلي واسمع غیر مسمع واورا تا ته خبره وانه ورل پټ بیان مطلب واسمع غیر مسمع دا عربه غږ کې وایي سړی تخیره کې ګون شي تاریخ خبره وانه وري خدای ته خبره وانه وري واسمع غیر مسمع واورا ګون شي او وراعنا دا په جس کې نبی رسول الله تناسو راعنا راعنا وصحابه ویلي خدای مطلب مونږ ته انتظار او دې خبيسانو په عبري جبه کې راعنا چې کله شپنکی دا ویل شپنکی آیا رسیدا او به ویل تاسو پیغمبر موږ ته کنځلې کوو په تاسو کې دې کې
لیم بألسنتهم راتاول كي بخبر جواباني رعينا وطعنا في دين او دپار دا اعتراض بدین کی اسن پیغمبر دم کو کذری کو دین پنی پیگی ولو انهم قالوا كشريدي يهود ويلي چې سمعنا واطعنا مغور دل مغو منلا واسمع واور پیغمبر او کدا او وانظر خبر او وانظر من انتظار کا لكان خير لو داود برادر اور واقع مودر ترستبوا ولكن لعنهم الله بكفرهما لیکن دا يهود الله کافر کړي دي په صوب دا ودلرا ملو کړي په صوب کفر دي ولا يؤمنون الا كالإيمان درو مگر لګو دي دا ایمان چې کار نه دي یا ایها الذين اوتوا الكتاب اے کتاب والو آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم ایمان راوړی په کتاب قران باندې چې موږ نازل کړي تصدیق کوي دا کتاب تورات او انجیل معكم چې تاسو سره دی من قبل ان نطمس او دا ایمان راوړی من قبل ان نطمس وجوها وخوا دا غینا چې ختم کومګا تاسو مخول لرا دا سترګي دا سپېمي دا وګونه دا شونډي دا ارسل اوار پدردو على ادبارها او واړو دي لرمنګا په شاګانو طرف ته او نلعنهما یا ملعون کو منګا دوی لرا کما لعنا اصحاب السبت لکه څنګه چې ملعون کړو منګا خواندان چې بیزتی کړي وا په عزت ته هفته کې وکانا امر الله مفعولا ده کار د الله کړی شوی دا یو سوال دی چې لکه يهودو خو قرآن تصدیق نه کړي خو د يهوديانو سترګې خو نه دي بندې شوي خولې نه ده پورې شوي پوزې نه ده واره شوي دا مخونه سټ ته نه دي اورېدلي دې معنا ده چې دوه خبرې الله وکړي چې د دې دوه کې یو درس کېږي یا هم دا مخونه د سټ په شان کېږي او سټ هم د مخ په شان کېږي او یا به تاسو ملعون کېږئ نو ملعون کړي دي الله ملعون یا دې مشق نه مراد یعنی معنا دا ده چې تاسو دا مخونه دا به داسې لکه شاګانې دا به کوي جواب ان الله لا يغفر ان يشرك به یقینا رب خنن کیدا چې شرک شي د سره الله هر ګناه معاف کوي خو شرک نه معاف کوي ويغفر ما دون ذلك وما كان دين على وجناه لرا لمن يشاء چاته چې الله خوشي ومن يشرك بالله چاچ شرک برخه خور پیدا کړ الله سره فقد افترى اسما عظيما یقینا صادق د ګناه غټي لرا الم ترى الذين يزكون انفسهم نګوریا کسانو ته چې پاکي بیان خپلا تزکیه کوي زما بشان بزرگ زما بشان عالم زما بشان چې کوم دی دعوت پیش کوون کې ادا چرته سخی ولله یزکی من یشاء رسلا الله پاکي چاته چې خوشي ولا یسلمون پتیلا او زیاته ورشي پر خلق باندې په اندازا د پتیل باندې پتیل سر کې باتای ته واچار بډی وکیا چول او پتیل اصل کې د کجوري په اډو کې دا کجوري چې اوخري بیګان چې رجما تا وای لکه دوا په وخت کې اوس پړای چې اوس وردلا نو یو د دې اډو کې په مخ کې طرف کې چار دی راشي او یو دې چې ټونګرې لکه زما دې کوتي ته وای او یو دې واخې یو دې اډو کې مینس کې پلاستیک تا وای نو په مخ کې چار کې چې کومه ودا باندې پرتر سپینا دای ته پتیل کم چې راشه ته ټونګره دا نکیر د نوکري د چر ټونګي او دا کومه چې راډو کې نه تاو دا د وخت یو راډو کې مینس کې پرده ده نو دا کیتا هغه ته کتمیر دا درې لفظونه قران استعمال کړي پتیل کتمیر او نکیر دا عرب په لک کې استعمال سونه شری ماړه د کجوري د پتیل په شان نو دا کنایه ده د پتیل او د کتمیر په انداز هم الله په چا باندې زیاتی ونی انظر کیف یفترون علی الله الکذب وګوره څنګه ساده په الله درو وکپا به اسم مبینا او ورته په د باندې ګناه کار دا پورا کار ګناه ده چې سړی په الله باندې ګناه درو وای ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن
يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الكتاب من الملك فإذا لا يأتون الناس نكيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما نقولي أي كسان تاج ورقشوا كتاي ولو يحسد كتابه يؤمنون بالجبت إيمان روي كفتان باندي جبت دبوت نمدي بوت باني إيمان روي وغير الله إيمان روي والطاغوت إيمان روي والطاغوت باني كل ما يعبد من دون الله دا چکر دا غزاو شو دا بدر ماتا صبر زلیلو کعب ابن اشرف لار مکی دا اور هر کور ته ورغم چې کوم سردار د هغوی وجلی شوی ورو باندې جړاګانې وکړې او دا د وجلو خلکو چې محمد او د ملګرو مړه کړه دا د وجلو خلکو او مړه راپاسې موږ ملګري راشه ابو سفیان ورته وایي باور مې باندې کېږي ته آسماني کتاب منې وغیرې منې او ته پیغمبر منې وغیرې منې نه نه ویلو که ویل نه نشو کولی یو خبر ده که زمونږ دې بوت ته سجده کوې که نه نو بیا به ستا وویني نو په دغه غټه علم سره د ملاتوب سره هغې او بوت یې سجده وکړې دا د دې وجې دی چې واپس مدینې ته راغی که نه نبي علیه السلام محمد امام مسلمه ته ویل دا بېغمه کړه دا د بېغمۍ کیسه به ورته بیا چېرته وکړو څنګه یې بېغمه دا ډېر خطرناک سړی ده به اشعار ویلي مسلمانانو ښځو پسې به یې اشعار ویل رسول الله پسې به اشعار ویلو سپکه به یې کوله د نوم مرګ و مرګ ویقولون وای دا یهودو للذین کفروا کسان چې کافران قریشانو ته وایي ابو سفیان ته وایي چې هؤلاء اهدا دا مشرکان مکه ډېر په هدایت دي من الذین آمنوا دا کسان چې ځان ته مؤمنان وایي سبیلا د لارې په لحاظ سره دی ورته وایي ما ته لږ بیان وکړه که نه ابو سفیانه تاسو څه کوئ دا سړی څه کوي وایي موږ حاجیانو له اوښې حلالو موږ په حاجیانو د زمزم اوبه څښو موږ حاجیانو نه مېلمستیا ورکړو او هغه د خپل دین یې پرېښی دی بېدینه شوی دی او ښځه یې د خاوند سره به جګړه کړې او زوی د پلار سره پلار یې د لور سره جګړه کړې یاره ویل دا ته چې وایې دا خو تاسو د هغه نه د دین په لحاظ سره ډېر بهتر یې اولئک الذین لعنهم الله دا کسان بل ورکړي الله دوی لره او څوک چې بل ورکړي الله هغې لره فلن تجد له نصیرا بس هېڅ چرې به ونه وي هغې لپاره مددګار ام لهم نصیب من الملک که نه دوی لپاره برخه را د حکومت نه فاذا لا یؤتون الناس نقیرا په دې وخت کې به دوی ورنکړي خلکو ته دې نه په اندازه نقیر باندې یعنې معمولي شی به هم ورنکړي که دوی باندې کار شي ام يحسدون الناس کنا دوی بخل کوي د مسلمانانو سره على ما آتاهم الله پاک چې الله یې ورکړي د خپلې مهربانۍ نه پیغمبر یې ورکړی کتاب یې ورکړی فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب یقینا ورکړی موږ کورنۍ ابراهیم ته کتاب او حکمت او پوهه په دین کې او من جمله د هغې نه زموږ جناب رسول الله هم دی دا په موږ کې راغلی وآتیناهم ملکا عظیما ورکړی دوی ته موږ یو لوی حکومت لکه سلیمان علیه السلام ومنهم من آمن به زرین دوی هغه چې ایمان راوړي په قرآن او په پیغمبر باندې ومنهم من صد عنه ځینې هغه چې بندېږي د ایمان راوړلو نه په ده باندې وکفا بجهنم سعیرا کافي د جهنم په اعتبار د ګرموالي سره ان الذین کفروا بآیاتنا یقینا کسانو چې کفر کړی په آیتونو زموږ سوف نصلیهم نارا زر چې دننه به موږ ګرم ورته کلما نضجت جلودهم هر وارې چې پخې شي سرونه دوی بدلناهم جلودا غیرها بدل بکل کا سرمن دی کول باندې یذوق العذاب اجر پر چې عذاب وسدي سرمن نوي شي چې عذاب خو وسدي وسلوي کله سرمن ورته پیړې خاصه او که یو غر راوړي دا ور جهنمی په کې ټکر راځي دغه وګاو دغه وخت د رمې او د یوګي په نس کې باندې په مساله مفسرین لیکلي کلمہ نزل جلود دوشلا ان الله كان عزيزا عند الله ذو الحكمة والا والذين امنوا وكسن ایمان اور عمل نیکو کوي سندخلهم جنات ينزل جنت کوم غویرا جنات تجري من تحتها الانهار باغون ته چې وی ولا دغه مختلف ولي
خالدین فیها بدام شخصی ہمیشہ لهم فیها ازواج مطهرة یہ پارا پڑے کی بیان پاکی وندخلهم ذلا ذلیلا اور دن بکری منگا رسول نخت من کتا ذلا ذلیل مانا دادا نخت من کے سورے حدیث کی راضی اور تیز رفتار اسوانا با دیوی ونلان در جنت کی توبارا پر تیز لارشیوس سل کالے کے براگی سوری نونیسی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها یقینا اللہ حکم کہتا استا جو ادا کئی امانت تراس پر اہلتا وذا حکمتم بین الناس کرے جو فیصلہ کوئی کو من خلقوں کی ان تحکم بالعدل جو فیصلہ کوئی کو انصاف سرا ان اللہ نعم ما یعظکم بھی یقینا اللہ سخر گا جو واز کہتا استا پاگی ان اللہ کان سمیعا بصیرا یقینا دے اللہ ولدن کے ہر سو اور وہ یدے ہر سبانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله فتح مکه وشول او راغی عثمان حجبی ته ویلي چې چابي راکا هغه کومنډ باندې بیت الله سر ته وخوتو او دې ته ولکه ته موږ د الله پیغمبر ومنل موږ بدل کو خو ته موږ د الله پیغمبر نه منل دې زور اور دې خو دې وخت دی لا علي سے ور په سر وخوتو لاسه ورته کر راکاوي اور آگے ورے در کو نبی علیہ السلام نے ناو کہ نبی علیہ السلام رو تو فوراً آیا ناس بارے والله عثمان رو عثمان دا صدن نبوتے عثمان دا چا عثمان رو اور ابھی چل کر آ چالو نا ہمارے بزرگان اس طرح او سر علامات ظاہری کے چوائے لو سنا خدای ورکڑی اللہ راتے ہوئی کی ورے بدا سے اللہ رکھو بدا الخلا چا اللہ رکھتے ہوئے نوائز اور کریم جو کہ لا الہ الا اللہ لا اشارہ دا خود دشتا چابئی مبارک راگلے دے خدا بہر یو امانت کی حتی چی مولانا محمد شبیر رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان داتا شعر پی ذکر اٹھونا کوئی دائم پدے امانت کے دل نہ کرے دام امانت دو بیا کال منگا دا امانت خیانت کو زمان رضیات خیانت گر بچ اس پر وقت سوچ نشتا گٹ خیانت گر منگا یا ایوہ الذین آمنوا واتیعوا اللہ واتیعوا الرسول اے ایمان والو تابعداریو قیدہ اللہ و رسول وقول الامر منکم اور خواندان دے اختیار تاسونا خو اللہ و رسول اطاعت بھی چھونو چرا دے بلی کوئی گئی اور وقول الامر چاگا علماء حکمہ دی اور کاغا زمانگا منصبداران اور مشران دی طول خبر بمانی پی معروف و مفتمی ویلیو دا اللہ و رسول خبرہ بیچونو چرا دا اور دا اللہ دا خبری دا رسول چسو دا پیغمبر دا خبر چسو کم خبر کئی ممی تلو کہ جائز کوئے کو نجائز نبے کو نبر استاذ منو نبر پیر منو نبر بلار منو نبر لیڈر منو نبر حاکم منو چلو کم خبرہ کم اللہ کا پکیگی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دعائی فَإِن تَنَازَعْتُمْ کو جھگڑا واجو لتاسو پیشین پیوکار کی وہ مسئلہ کے ساتھ جھگڑا رالا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ واپس کی دیر اللہ کا قرآن تے پیش گئی والرسول پیغمبر تے پیش گئی کہ پیغمبر موجودی اور کہ نہیں دا پیغمبر سنت طریقوں احادیث تے پیش گئی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر کہ ایمان روڑے پا اللہ و روز قیامت ذالکم خیر داری رب ورلا و احسن تعمیلا اور دیر خدف اعتبار دا انجام کار سرا